मेरा जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। ओरिजिनल मुसलमान जान न जोड़ कभी उगोरा दा मुसलमान ना, दा मुसलमान द मुसलमान पमंस के रुकावट जोड़ शवे दे, दा मुसलमान द काफिर द पारा इस्लाम रावल की रुकावट जोड़ शवे दे। नन आलम इंसानियत दुनिया गोरी मुसलमान सकी, नन द मुसलमान द मुल्क ना पूरा दुनिया ता जमा इज्जतमंद ओरिजिनल शराब द मुसलमान द मुल्क ना खल्क त मिलावेगी। नन पर पाकिस्तान की जमा इज्जतमंदो द शराब अड़ी द जिना अड़ी किस्मा किस्मा बिलुना पास कीगी, किस्मा किस्मा जमा इज्जतमंदो फैसले कीगी। तब सोए देना कुफार न खबरी, देना आगा खलक न खबरी कि कम खलक द मुसलमान तबाही त पे इंतजार। यो मजदूर कारा बाजार की मजदूरी उकड़ला और 300 रुपये उगटली, 100 रुपये उगटली 300 रुपये उगटली। उस गोरे चिवे कतल उस यो कस रागे और चरे वही चिमास रद्री कीमती खबरी दी, यो खबर 50 रुपये बांधी कसोवाड़ी चागे तदादरे खबर यो कमा नु दे मजदूर सरा जमा इज्जतमंदो 300 रुपये हुई। हाँ खल्को बा द दीन तलब कोलो, द दीन तलब बे कोलो पदीन बांधे बा माल लगी दो माल बे लगोलो चिमाता यो कीमती द दीन द अल्लाह द रसूल खबर रसूल की जब पे पैसे वो लगो नो अगर आगे दा मजदूर कारा हाँ कस्तवई چې د دې خبرونه یو خبره ما ته وکړه زه به تاله 100 روپۍ درکم وی ښه واوره چې د چا امانت کې خیانت مه کوه، د چا امانت کې خیانت مه کوه. دا یو خبره ورته دا خبره د واورېدله ځان سره سنبال کړله او هغه له 100 روپۍ ورکړي. اوس د سره هیرس دی ما تاسو ویلي هغه خلک دیندار وو، هغه خلقو به د دې خبرو حاصلولو دپاره مال لګولو چې زه داسې خبرو نه خبر شم، زه پوهه شم. نن څوک پوهېدلو ته تیار نه دي، نن دې خبرو اورېدلو ته څوک تیار نه دي. مولانا صاحب 3 خبرې نه 100 او 0 خبرې موږ تفریح فی سبیل الله کوي. خیال هم دی که پوره میاشت راته مولانا صاحب په جماعت کې پروت وي، هغه خبرې چې کم الله رسول کړي دي، کم الله کړي دي الله هغه خبرې موږ ته امام کوي او اورېدلو ته تیار نه. بهرحال هغه مزدور کارا اوس هرس لګېدلی دی چې دا دویمه خبر به څومره قیمتي. یاره جي دا دویمه خبر هم راته وکوي. وایي 100 روپۍ به راکې، وایي او در کوم درله، خو دا دویمه خبر هم راته وکوي. وایي ښه واوره چې کله د مونځ وخت شي فوراً مونځ ادا کوه، چې کله د مونځ وخت شي حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آ جاؤ، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت لے گلے دے پا هغه چا باندې چې د هغې په غوږ کې د حی علی الفلاح آواز واورېدلی شي او هغه په دې آواز سره جومات ته روان نه شي، لعنت دې وي په دې باندې. اوس په ایمان ووایه د دې سپیکر آواز به په کور کې زنانه واورېدلی، سړو به اورېدلی، دا زنانه خپلو سړو ته ماشومانو ته دا نه وایي چې جومات ته لاړ شي. دا مولانا صاحب څه وایي لګیا دی لعنت دې وي. نو چې په یو انسان لعنت وي نو زما عزتمندو په هغه کور کې به لانجې او جګړې به نه وي، هغه کور کې به بې برکتۍ نه وي، هغه کور کې به سکون خوشحالي کم ځای نه راځي، دې انسان ته به عزت کم ځای نه میلاویږي په چا چې محمد رسول الله لعنت لیږلی. وایي چې کله د مونځ وخت شي فوراً مونځ ادا کوه، 100 روپۍ ترېنه واخیستې او خبرې ورته وکړله او چې دا پیسې دې پرې ولګي بیا د دې خبرو خلکو سره قدر وي. نن پیسې نه لګي نو ځکه قدر نشته. بیا ورته وایي یاره جي دا درېیمه خبره هم راته وکوي، دا درېیمه خبره دا هم راته وکړه. اوس هرس لګېدلی چې دا 2 خبرې دومره قیمتي وي، دا درېیمه خبره به څومره قیمتي. یاره جي دا خبره هم راته وکوي. وایي ښه واوره دا م واوره چې د چا شي ته سپک نظر مه کوه، د چا شي ته سپک مه ګوره. څو خبرې شوې؟ 3 خبرې. اولنۍ خبره ټول وایي، اولنۍ خبره امانت کې خیانت به نه کې، دویمه خبره مونځ وخت شي فوراً مونځ ادا کوه، درېیمه خبره د چا شي ته سپک مه ګوره.
یو سړی به ګاډی والي دا دې په څو واغست یاره جي په دومره خو ما ته به دې ویلې وې د الله بنده دا تا خو وګوره رنګ ورکړی دی دا چل دی هغه چل دی غریب به دومره په خوشحالۍ په شوق سره به اغستي په ایمان ووایه زړه وله وغورځوي که نه غریب خفه شي په دې ټینشن کې شي چې یاره تا تاوان کې وغورځېد ما ته به دې ویلې د الله بنده داسې ګاڼې به مې دله اخیستې وې چې تا به راته ټول عمر دعا کول څوک کپړې والي دا جوړه دي چا نه اخیستې ده دا خو پیسې خو دې پې ورکړي ده خو جوړی دله دویم نمبر درکړي کور به جوړ کړي دا به ورله راشي داسې انجینران به ډېر زیات وي دا دې په کم ګلکار دا کور جوړ کړی یاره دا هغې د خښتې دله دویم نمبر لګولي دا چل په ایمان ووایه اړه به ورله وغورځوي نو ده پې 100 روپۍ ورکړي او هغه بزرګ ورته فرمایي چې د چا شي ته سپک مه ګوره دا 3 خبرې دې نوجوان واخیستلې او زما عزتمندو را روان دی اوس په دې سوچ کې دی چې 300 روپۍ وې را سره هغه مې په دین باندې ولګولې په کور کې ښځه بچي په انتظار کې دي کېږي بس د الله په لاره کې او په خو خبرو حاصلولو باندې هغه نوجوان دا 300 روپۍ ولګولې چې لوږه به برداشت کم تنده به برداشت کم سخته به تېره کم خو دا خبرې بیا مشکله ده چې ما ته میلاوي شي نو زما محترمو اوس دا ناست دی خفه ناست دی کېږي بس په دې کې زما عزتمندو یو کس راغی او هغه کس د بادشاه د طرف نه راغی د بادشاه په کور کې سکار کولو او دې نوجوان ته وایي ډېر متقي پرهیزګار راته ښکاري راشه د بادشاه په کور کې کار کول دی او ته ما سره لاړ شه وایي ټیک ده زه خو راغلی یم کار دپاره یم چې لاړو زما محترمو د بادشاه کور کې کار کوي د بادشاه لور دته اوس زور او زیر سره غور او فکر سره ګوري الله والاو کې یو کششي د انسان زړه ته پې سکون میلاویږي بهر حال خبره ما دا کوله چې هغه بادشاه لور دې نوجوان ته کتل اوس دا متقي دی پرهیزګاره دی او دا جنۍ په دې نوجوان باندې مینه شوله او د غلط کار طلب یې ترېنه وکړلو دا ورته وایي الله نه ویریږه د پې 100 روپۍ ورکړې وي د چا امانت کې به خیانت نه کې د چا امانت کې به نو هغه ورته وایي الله نه ویریږه او ته د چا امانت او زه د چا په امانت کې خیانت نشم کولی خبره چلېدله باچا ته پته ولګي چې خبره خو دومره ګډه وډه ده او په دې سره به زما باچاهت بدنام شي خلق به څه وایي خو خپلې لور ته خو څه نه وایي که نه د دې مزدورکاره زما عزتمندو د قتل منصوبې جوړه کړه چې دا قتل کا کیسه به ختمه شي رفع دفع به شي اوس یې خپله وژنیم نه چې بیا به خلک تپوس کوي دا دې ولې ووژلو خپله یې نه وژني نو زما عزتمندو یو قصاب سره رابطه وکړه چې زه یو کس درلیږم ټوټه ټوټه به کي حلال به کي او په یو بورې کې به واچي بل کس درځي هغې له به ورکړي مال به راولېږي وایي ټیک ده دا یې ولېږلو چې لاړ شه قصاب نه غوښه راوړه او زما عزتمندو دا روان دی لاره کې د جومات نه آواز راځي حي علی الفلاح حي علی الصلاة حي علی الصلاة منځ طرف ته راشه حي علی الفلاح کامیابۍ طرف ته راشه ما تاسو ویلي که چې 100 روپۍ په دې خبره ورکړې وي چې مونځ وخت شي فوراً مونځ کوه نو دا اوس روان دی او لاره کې د مونځ وخت شو جومات ته دننه شو مونځ به وکړم هر مجبوری سے نماز ضروری ہر مجبوری سے نماز ضروری دا ہری مجبوری نه مونځ ضروری دی هر کار وروسته کا مونځ اولو کا بعد کې به راښکاو هغه نوجوان مونځ ته لاړو او باچا یو کس راولېږه چې پلانکي قصاب له لاړ شه او هغې نه چې کوم دی بورې راوړه نو هغه راغی هغه قصاب همغه کس راونیولو او زما عزتمندو حلالې کو ټوټه ټوټې کو بورې کې واچولو اول ځوان مونځ وکړلو د هغې نه پس چې کوم دی قصاب له ورغی وایي باچا رالېږلی یم وایي ښه دا بورې واله دا باچا له یوسه دا بورې واله او دا باچا له یوسه زما عزتمندو هغه بورې په اوږه کړې ده او باچا له راغی او ته داسې حیران د ایران ګوري چې ما خو ته لېږلی وي دې قصاب له چې دا ټوټه ټوټه که مال یې راولېږه هغه خو زما وزیر ټوټه ټوټه کړی دی او مال یې په بورې کې اچولی او راویلی د مونځ برکت هم وکتو الله د مرګ نه بچ د مرګ نه بچ اوس دا باچا په څه طریقه باندې دا قتلول غواړي دفع کول غواړي کیسې ختمول غواړي زما محترمو یو ځنګل کې یو دیو او هغه ځنګل ته چې څوک هم زما عزتمندو د خشاک دپاره لاړو واپس به ژوندی د هغه ځنګل نه راوتو هغه دیو به مات کو کیسه به ورله ختمه
نو دته هم دغه بهانه جوړ کړه بوري ولا ورکړه ورته وی لاړ شپلان کی زنګل نه خشاک راوړه دا نوجوان خود خپل آقا فرمان بردارو خبره منون کې فورا لاړې زنګل ته لاړې چې زنګل ته لاړې په زنګل کې هغه دیو سره ملاقات شو هغه دیو چې کله د تلاندې باندې وکته ورته وی یو تپوس د نه کوم دا ما سره په دې غېږه کې چې دا کومه بیزو ده دا زما لور ده دا زما لور ده د دې متعلق ته څه وایې ستا څه نظریه ده دا ښایسته ده او که بدرنګه ده نو هلته خو ده پې 100 روپۍ ورکړې وي چې د چا شي ته به سپک نظر نه کې د چا شي ته به سپک نه ګوري ویره ماشاءالله دا خو ډېره ښایسته بیزو خو ډېره بدرنګه وي که نه ټول یخته او تکه تور او غټ غټ غوږونه او دا ورته وایي دا خو ډېره ښایسته ده او ډېره حسینه ده او ماشاءالله ډېرې ښایسته ښایسته سترګې دي او ډېر ناشنا غوږونه دي صفت یې ورله وکړو چې صفت یې ورله وکړو او ته وایي ځه ته پیله هستي پیله انساني چې ته زمانه ژوندی لاړې چې کوم به دې ځنګل ته راتلو ما به د دې بیزو متعلق د هغې نه تپوس کولو چې زما دا لور څنګه ده هر یو به ویلې دا خو دا غټ غوږونه دي او دا بدرنګه پوزې ده او دا خو دا ده او دا خو دا ده ایله بیله دا تا ساتلې ده خیال هم دی دې خبرې نو زما محترمو وایي دا خبره په ما بده ولګېده